ګرانو کتونکو نو ښار کې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای د پی کې 85 نه منتخب حاجی زر عالم خان هغه نن د محکمه سوی ګیس چې کوم اعلی حکام دي په نو ښار کې هغوی سره مذاکرات کړي دي د هغې د دفتر ته راغلي وفد سره او په پی کې 85 کې او خاص کر خیسکو سره چې کوم لګېدلي کلي دي په دې کې د سوی ګیس چې کوم غیر اعلانیه لوډ شیډینګ دی نو دغه مسله یې راوچته کړې ده. زه ګڼم د خیسکو او ملحقه علاقو دپاره دا اواز دې ټایم کې اهم کردار لري. یو طرف ته یخني ده او بل طرف ته سوی ګیس شارټیج نو هغې کې ورله ډېر غټ ریلیف هغه راوړی دی کوم چې ماښام او سهار کې دا لیټ راتلل ماښام کې د وخته بندېدل دې حوالې سره د خیسکو دپاره او د پی کې 85 چې کوم د خلق دي هغوی دپاره د خوشخبری اعلان دی ځکه چې سوی ګیس به اوس د هغې دورانیه د لوډ شیډینګ هغه کمیږي. حاجي زر عالم خان د نوښار هغه ایم پی ایګانو کې دی چې د خلقو دپاره زه ګڼمه برپور طریقې سره اواز اوچتی متحرکه دی که هغه موږ په دفترونو کې ګورو که د پروګراماتو کې ګورو. تیرو ورځو کې چې کوم پروګرامات شوي دي په اسلام آباد طرف ته نو ډېر ګڼ تعداد کې خلک رشکه انټرچینج ته راوستي دي. د دې نه پس چې کوم پېښور کې کومه جلسه وشوه موږ وکتل چې ډېر ګڼ تعداد کې خلکو سره پېښور ته تللی دی. د حاجي زر عالم خان د پی کې 85 نه د منتخب کېدو نه پس د هغې چې کوم طریقه کار دی یو خو دا سیاسي خاندان دی. زه چې ګورم د ډېر وخت د دې عوامي نیشنل پارټۍ کې دې خاندان تیر کړی دی او بیا تحصیل کې تحصیل نماینده په حیثیت په تحصیل کې الیکشن کړی دی دغلته تحصیل کې پاتې دی. دې چې کوم دا اداره ده د وټونو کالج دی نو دې کې ان پاتې دی او تعلق یې لرې لرې پورې دی. نو دغه وجه ده چې کوم د انتخاب نه پس د خپلې علاقې او بیا د علاقې نه بار که مونږ ګورو حلقې نه بار هم نو ښار کې یو ځای بل ځای دي ترقیاتي کارونو حوالې سره پیش دي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هغه په شا همیشه ولاړي او مضبوط اواز په طور ولاړي کارکنانو سره ولاړي. نو د حاجي زر عالم خان د نوښار دپاره بیا د خپلې حلقې دپاره چې کوم دې ټایم کې د ترقیاتي کارونو جال دی او زموږ مخې ته پروت دی ډېر ګڼ تعداد کې زه ویمه د جنازګاه چې کوم د هغې د رینوویشن کارونه دي نوي جنازګاهګانې دي د روډونو تاسو سره په دې شیشه مونږ شیر کړي دي زموږ ملګرو در سره دا خبرونه شیر کړي دي د روډونو چې کوم جال دی په مختلفو کلو کې روډونه خورول فرشبندیانو حوالې سره بیا چې کوم د هسپتال حوالې سره کوم د تعلیمي ادارو حوالې سره کوم کارونه دي ډېر تیزۍ سره روان کړي دي. نو ترقیاتي کارونو حوالې سره ډېر پیش دی او محدودو وسایلو نه باوجود کوشش کوي چې په څه طریقه باندې فن راوړي. مسله دا ده چې مونږ هغه لفظ استعمالو منجا هو سیاستدان کنه نو دا هم کلاري پاتې دی. دغه خلقو سره مختلفو دورونو کې مختلفو افسرانو سره سیاستدانانو سره کلک تعلق کې پاتې دی او تعلق ساتلو والا خانداني کس چې وي نو د هغه کار بیا هغه نه ودرېږي. نو ما ضروري ګڼله نه چې دا کوم نوښار دپاره یو توره وواله ده خاص کر خپلې حلقې دپاره د سوی ګیس دا مسله چې د کومه راوچته کړې ده نو راتلونکي وخت کې دا اواز دا به تاسو ګورئ د ټول نوښار کې به دا په مزه دا خورېږي. یو اواز یې اوچت کو او اوس به مختلفو علاقو نه خلک اواز هم راوچتوي ملاقاتونه به هم کېږي او دا فعل دا کار دا چې کوم دی وکړو دا به کاپي شي او مختلف خلق به کوي خلقو ته پکې اسانتیا میلاویږي. یو طرف ته دلته په نوښار کې د چې کوم د دې دفتر دی د چیمبر آف کامرس نو دی ډېر غټ کار کړی دی د نوښار تاجرانو دپاره چې دلته نو څوک به مردان ته تلل څوک به اسلام آباد ته تلل څوک به پېښور ته تلل د ټول نوښار تاجر برادري هغه دې باندې وتړلی شوه. خلک پښتو کې لفظ استعمالوي که نه وتړل ډېر اسانتیا سره د هغوی ټول د چیمبر کارونه په نوښار کې کېږي او د هغې تر اوسه پورې باني صدر د دې چیمبر آف کامرس د دې ابتدا یې کړې وه په کومه طریقه سره یې هغه ټایم کې منظور کو بیا ننه پورې دا د کرایې په بلډینګ کې دی راتلونکي وخت کې دې د ډېره کوشش شروع کړی دی چې باقاعده د دې خپل دفتر یو سرکاري دفتر چې څنګه په پېښور کې دی داسې ورته منظور شي. تا چیمبر د یو علاقې په ترقۍ کې پرمختګ کې ډېر لوی کردار ادا کوي. دا د تاجرانو ټولنه وي او دا د معاشي ستنې
نو دې دپاره هغوی کردار اهم دی. دغه یو غټه قرباني وه او راتلونکي وخت کې څه نورې غټې منصوبې د خپلې علاقې ته PK85 ته راوړو واله دی. چې کله راشي نو بیا به مونږ تاسو ته کوو. خو لکه ما نن چې د دې تګودو د سوی ګیس حوالې سره وکتو نو مې زه به ضرور په دې خبره کوم چې دا د خلکو ضرورت دی او دا هغه خوږ شوی رګ دی چې دې ټایم کې راونیو. دا د نورو زمونږ مشرانو له سماجي قایدینو له هغه حکومت کې نم دي نو دی له پیاواز پکار دی چې دې ټایم کې ټولو نه لوی مشکل هغه د سوی ګیس دی چې سوی ګیس ضرورت دی، یخني ده، لګښت هم زیات دی او مختلفو علاقو کې سهار د وخته زنانو ته ډېر غټ مشکل درپېښي. نو دغه مشکل ختمولو دپاره د زمونږ مشرانو له په دې باندې